د خان عبدالغفار خان لنډې ویناوې. دا کتاب د خان عبدالغفار خان یا پاچا خان لنډې ویناوې دي چې هغه په بېلابېلو کتابونو کې یا په ویناوو کې کړي دي چې په ډلو کې اختلاف پیدا شي، که ډېر ښه او زورور خلک وي هم بیکاره شي او د هغوی طاقت د یو بل په غورځولو کې مصرف شي. زموږ په خلکو کې دا یو کمی دی چې موږ همیشه د بل د کمزوریو او عیبونو د راوښکلو او لټولو په فکر او غم کې یو او خپلو کمزوریو او عیبونو ته فکر نه کوو او په دې وجه خو موږ نن په دنیا کې برباد او نیستمند یو. په ځای د دې چې موږ بل ته ګوته ونیسو، ځان ته ګوته نیول پکار دي او د نورو د اصلاح نه وړومبی د ځان اصلاح فرض ده. چې کوم ځای انصاف نه وي او نه څه قاعده او قانون وي، هلته زیات بحث کول څه فایدهمند نه وي. د هر سړي خپل عزت په خپل لاس کې دی او که هر سړی خپل خواهشات او ضروریات قبو کړي نو همیشه به په آرام، خوشحاله او عزتمند وي. پښتنو کې دا ډیره لویه کمزورتیا ده چې چیرته لاړ شي او چا سره واده وکړي نو هغه خپله ژبه ترې پاتې شي. پښتنو ورونو، یو کافر خپل کافر ورور نه وژني. تاسو چې ځان ته مسلمانان وایئ، بیا ولې یو پښتون بل پښتون وژنئ؟ هی افسوس، د نورو قومونو په شان د دوی یعنی پښتنو غمخور نشته، د دوی شپون نشته، ځکه خو یې شرمخان خوري او ماتوي. په دنیا کې هیڅ قوم بغیر د خپلې ژبې نه ترقي کولی نشي. چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه شي نو هغه سپک شي. چې سړی خبر یو شان کوي او عمل بل شان وي نو د هغه خبرې په خلکو ښه اثر نه کوي. انقلاب یو سیلاب وي چې راشي نو د خلک یوسي او ویښ ترې فایده اوچتې کړي. خدای خو خدمت ته ضرورت نه لري، د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت پیدا کوي، همت پیدا کوي او جرأت پیدا کوي، او تشدد په خلکو کې نفرت پیدا کوي، ویره پیدا کوي او بزدلی پیدا کوي. تشدد آسان دی او په دې لاره تلل هم آسان دي، او عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دي. یو سړي له د پړک جواب کې پړک ورکول آسان کار دی، خو پړک زغمل ګران کار دی. عدم تشدد کې شکست نشته او تشدد کې شکست شته. په دنیا کې کوم قومونه چې خبرې لږې کوي او عمل ډیر، هغه قومونه همیشه خپل منزل ته رسیدلی دي. د کوم قوم ښځې چې بیدارې شي او د ملک د ازادۍ لپاره ملا وتړي نو هغه قوم څوک غلام ساتلی نشي او هغه قومونه به ډیر ژر خپل منزل ته ورسیږي. انقلاب سیلاب دی او همیشه اوده قومونه وړي او ویښ آبادوي. تاسو ویښ شئ او منظم شئ او انقلاب نه ګټه واخلئ. پښتنو ورونو، موږ ټول یو قوم یو او یو بابا اولاد یو. زموږ مثال د یوې ونې دی چې دې کې ډېرې څانګې وي خو منډې یې یو وي. پاڅئ، دا خپل کور جوړ کړئ، دا بیل بیلوالی پرېږدئ، یو قوم شئ. که یو قوم شوي نو ستاسو دنیا به آباده شي او آخرت هم. چې ټول قوم په یو سړي متفق شي نو خپل منزل ته ورسي. خو دې خبرې ته کتل پکار دي چې هغه سړی څه کوي، د ځان دپاره کوي او که د بل دپاره. هغه قوم دنیا کې ډیر بدقسمته وي چې هغوی کې داسې خلک پیدا شي چې په خپله خو د قوم او ملک د خدمت دپاره تیار نه وي، او چې څوک پکې د خدمت دپاره پیدا شي هغوی خدمت ته هم نه پرېږدي. چې د خدای دپاره د قوم خدمت کوي نو د هغوی مخه څوک نشي بندولی او هغوی د چا مخالفتونه نه کوي، ځکه چې خپل څه غرض یې نه وي. مخالفت خو په ذاتیاتو کې پیدا کیږي. غلامي د خدای جل جلاله لعنت دی او موږ له دې لعنت نه ځان خلاصول پکار دي او دا به هله وشي چې موږ کې کامولي، ورورولي، اتفاق او مینه محبت پیدا شي. نن دا دنیا د کامولۍ دنیا ده او تاسو وګورئ چې چا کې کامولي، ورورولي او اتفاق دی نو هغه آباد دي، او چې کوم قومونو کې پرې، جنبې، تربګنۍ او دښمنۍ دي هغه برباد دي.
پښتون یو داسې قام دی چې د زور په نسبت په احسان زر تابع کیږي. د چا په زړه کې چې د خدای ویره وي نو هغه په زړه کې د بل چا ویره نه راځي، او د چا په زړه کې چې د خدای ویره نه وي هغه د هر چا نه یریږي. غم او فکر هغه چا سره وي چې د ځان دپاره کار کوي، او څوک چې د خدای دپاره کار کوي هغوی هیڅ فکر او غم نه کوي. د یو سړي په زړه کې چې د خپل قوم او د خپل ملک محبت وي او همدردي وي، بیا به خلک د هغه خبرو منلو ته تیار وي که هغه سړی د هر ملت او مذهب وي. انسان چې انسان وي څومره همدرد وي او چې انسانیت ترې لاړ شي نو بیا څومره بې رحمه شي. د کوم قوم لیډران چې زړور وي هغه قوم کې هم زړورتیا پیدا شي، او چې د کوم قوم لیډران بزدل وي هغه قوم کې بزدلي پیدا شي. د پیرانګیانو او د هغوی د نوکرانو خصلت دا دی چې تر کومې دې ورته نیغه خبره نه وي کړې په غوږ یې نه لګي. هغه کار چې سړی په ښکاره نشي کولی او پټ یې کوي سړی کمزوری کوي. څومره چې یو سړی خپل خواهشات او ضرورت کمولی شي هغه هومره په آرام او خوشحاله وي، هیچا ته به محتاج نه وي. موږ لا پکار دي چې همیشه د ښه او ښو خلکو ملګرتیا وکړو. که په موږ کې یو سړی بدکار وکړي نو موږ ټولو له پکار دي چې د خپلې ورورولۍ او عزیزولۍ نه یې وباسو.